محرم میاشت نه هجرت شروع شوی دی مسلمانانو، او هجرت دی عبادت دی. نو عمر فاروق په خپله زمانه کې کال د دې ځای نه شروع کړ. د حضور زمانه کې به خطونه لیکل کېدل، تاریخ به پکې نو. د ابوبکر صدیق زمانه کې به خطونه لیکل کېدل، فرامین به جاری کېدل، تاریخ به پکې نو لیکل. ساده ژوند. عمر فاروق اولسم کال د هجرتو دا مشران یې راجمع کړ. وایي موږ چې څومره خطونه او فرامین لیکو نو دې کې خو تاریخ نه لیکلی شوی، نو چې موږ مسلمانان خپل یو تاریخ مقرر کړو. چا سوی چاوی د دواړو جهانو د سردار د پیدا کېدو نه به کال شروع کړو. هغه وی نه، دا د عیسایانو عمل دی. هغوی په خپله عقیده کې د عیسی علیه السلام د پیدایش نه دا کال شروع کړی دی، سنه عیسوي. نو موږ د هغوی په شان کېږو نه. د شریعت دا حکم دی چې ستا یو عمل به هم د انګریزانو په شان نه، د دشمنانو په شان. ته به په خپل تهذیب، په خپل ژبه، په خپل قانون، په خپله جامه، په خپل خوراک کاک فخر کې علی به ستا حیثیت وي. کنې غلام به ذلیله به لکه اوس چې دي. شاوې د حضور د وفات ته به شروع کړو، ځکه دا اهم واقعې دی. وی نه، اسلام کې ماتم اجازت نشته. نو مرګ یادول د یو تیر شهید دې ته ماتم وایي. نو اسلام کې د 3 ورځو نه پس د مړي یادول یا په مړي ماتم کول یا حاصره کول دا بندي. اسلام په د عمل نوم دی، د ماتم نوم خو نه دی. ماتم څه شی دی؟ اسلام کوئی کار وکړه، یو شهید د څه دپاره قرباني ورکړې ده، ته هغه کار وکړه. نه جاړې به پې نه، په جړا ته څه پیدا رسي او په هاو څه رسي. نو اسلام کې د ماتم اجازت نشته. اسلام کې ماتم حرام دی، بند دی. وی صاحب د څه نه تاریخ شروع کړو؟ وی د اسلام لویه واقعه د هجرت واقعه ده. ځکه د هجرت نه پس د اسلام حکومت جوړ شو، د مسلمانانو یو مرکز جوړ شو او مسلمانانو د جهاد شروع کړه. ځکه په مکه مکرمه کې چونه مظلومانو سینه شو کولی، کافران زورو. نو چې مدینه منورې ته راغلل، نو مدینه د اسلام اول ښار ده او د مسلمانانو یو مرکز جوړ شو او د دې ځای نه تبلیغ او جهاد شروع کړ. نو هجرت دا د اسلامي حکومت آغاز دی، دا د فتوحاتو آغاز دی، دا د اسلامي نشر و اشاعت آغاز دی. نو د هجرت نه به شروع کړو. نو هجرت د محرم د میاشتې نه شروع کړی دی صحابه کرامو. او بیا نبی کریم په خپله د ټولو نه رستو راغی چې ټول یې مخکې راولېږل. نو د هجرت دا کال د حضرت عمر فاروق زمانه کې د صحابه کرامو په مشوره شروع شوی دی. نو دا محرم میاشت دا د هجرت اوله میاشت